نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 19 آیت نمبر 152 خلاصه د رکو پس دغینا لفظی ترجمه دلته د دویم میقات بیان دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بنی اسرائیل ته د تورات احکام بیانول شروع کړه هغه ویل دا خو ګران دی او مشکل دی او موږ ته څه پته منگ ته څه معلوم دی چې دا د الله د طرف نه دی رب العالمین دی منگ ته خپل اووی منگ و اومنو د رب العالمین په حکم باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام اویا کسان اویا مشران منتخب کړه وهي تور ته بوتله وریز راغلا دوی الله ته په سجده ټول پری وتا رب العالمین د موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې وکړي د تورات هغه احکام ورتا واورول دا غي نه پس دوی ویل چې مونږ ته څه پته چې دا خبرې د الله دي لہذا مونږ ته دی الله خپل ځان په خپل ښکارک بے ادبی وکړه په دوی باندې د پاسه نه چغ راغله او د لاندې نه زلزله را وغورځېده بعض مفسرین وایي مړه شو او دلته د مرګ د پتور د سزا او پتور د نیټه نو بعض وایي بهوش شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نو دعاګانې غوښتل شروع کړه رب العالمین د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا باندې دوباره را پاتول د ټولو د پاره دعا وغوښته ربا د دې راجندي هم کا ربا د دنیا او آخرت رحمت مستحق وګرځوا رب العالمین د دنیا د رحمت په باره کې دعا قبول کړه زما رحمت هر چاته میلوي او په آخرت کې د رحمت مستحق دا به هغه څوک وي چې چا کې د رحمت ول صفات او هغه په دې رکوع کې بیان شوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل بشكا هغا كسانو كموتني ولده سخلرا معبود مسجود خالق مالك سينالهم زردات أبارسيگي هغويتا غضب غضب من ربهم د طرفا درب ددوينا وذلة او رسوائی شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پشرک کولو سرا دوی د غضب او د ذلت مستحق شو وکذالک هم د غشانتی نجزی المفترین سزا ورکو منگ دروغ جوړونکو تا دوی په الله باندې دروغ ویل والذین هغا کسان عملوا السیئات چاچ اکڑو ناکار عمل ثم تابو او بیاتو با اباسی من بعدها پس داغنا و آمنو او ایمان راوڑی ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس ددینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے مہربان دے موسی علیہ الصلوۃ والسلام غصه کم شوا ختم شوا سړه شوا تورات رواخص هغوی ته تورات احکام بیان کی هغوی ویل دا خو ډیر مشکل لګران دی او مونږ ته څه پته چې دا د الله د طرف نه دی ولما اوهر کلا سکتا چې په آرام شوا سړه شوا ختم شوا عم موسی الغضب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام غصه کلم چې چاته غصه راشي ولاړ وی کی دینین ناس وی څه دیملی او دستی وکي غسل دی وکي او څوک چې غصه کنټرول کی رب العالمین به هغه زړه د ایمان نډک او دغه په عوض کې به د جنت د حور نه حور ورکي اخذ الالواح نراوی خستلا تختی د تورات وفي نسختها او د هغې په لیکلې شوي مضمون کې هدن هدایت او رحمت او رحمت للذین د پاره د هغه کسانو هم چې هغوی لربهم د خپل ربنا يرهبون یریږي رحمت دے هدایت دے د پاره د هغې کسان چې کوم د الله نه یریږي واختار او غرکړه خوخ کړل موسی علیہ الصلوۃ والسلام قومه د قوم خپلنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پارا د مقرر وخت زمن دین دویم میقات مراد دی اول خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اول میقات تتلو تورات ورته میلاو شو فلما فسهر کلا اخذتهم الرجفه
راونیولو هغوی لرا زلزلی کله چې هغوی انکار وکړ چې موږ ته څه پته ده د رب العالمین خبرې دي موږ ته د رب ځان وښایي نو پاسنه چغه راغله لاندې نه زلزله راغله قال موسی علیه الصلاة والسلام فرمایل ربي ای رب زما لو شئتا که خوښه وې ستا اهلکتهم نو هلاک کړي به دې وې دوی من قبل مخکې د دینا و ایایا او ما لراهم اتهلکنا آیت هلاکوي موږ لرا بما په سبب د هغه څه فعل السفهاء چې کړي دي بېوقفو منا زمنګنا ان هي نددا الا فتنتک مگر ازمیخ دے امتحان دے استا او په دغه امتحان کې کامیاب بیدل هم په توفیق ستا سره وي تضلو ته گمراه کوي بها پدی سره من هغه چاله را تشاء چې وغواړي ته وتهدي او هدایت ور کوي من هغه چاته تشاء چې وغواړي ته انت ولینا تی کارساز زمنگا مددگار زمنگا فغفر لنا نو بخنا اوکڑا منگتا ورحمنا او رحم وکڑا پا منگ باندی وانت او خاستا خیر الغافرین د ټولو نخب خونکی وکتب لنا او اولیکا زمنگ د پارا مقرر کلا زمنگ د پارا فی هذه الدنیا پدی دنیا کے حسنا توفیق د نیکی وفي الاخرت او پاخرت کی بدل د نیکی انا بشک من هدنا الیکا رجو یعنی توبه کړی دا تا نو اے الله من درن رحمت غړو په دنیا او اخرت کی دوی را تر ژوند کا دعا قبول شو په بار د اخرت کی رحمت مستحق به صفات ولوي قال اويل رب العالمين عذابي عذاب زما اصيب رسوم ز به دي لرا من هغه چاته اشاء چې وغړم ز ورحمتي او رحمت زما وسعت خور دے پراخ دے کل شيء هر شيء تا رحمان ذات په دنیا کې په ټولو باندې رحم کوي او په آخرت کې فساكتبها پس ډیر زردا چې وبلی کم زدا رحمت للذین د پارا د هغه کسانو یتقون جزان ساتي د نافرمانینا اول صفت د مستحقین او د رحمت د پارا په آخرت کې هغه تقوا ده دویم ويؤتون الزکات ورکوي زکات لرا چې پچا زکات واجب شوی وي او دریم والذین وهغه کسان هم چې هغوی بی آیاتنا پیاتونو زمنګ باندې یؤمنون ایمان راوړي او د دغه سره څلورم دا هم ضروری ده چې د اخرنی پیغمبر اتباع وکي تابعداري وکي هغه صفات د رسول الله بیانې الذین هغه کسان دي دغه د رحمت مستحق په آخرت کې یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د رسول دلته د رسول نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی رسول په دې اعتبار سره چې د الله پیغام راوړي النبی چې نبی هم دی نبی په دې اعتبار سره چې خلکو ته خبر ورکړي الامی چې امی دی یعنی د چا نه زده کړه نه د کړي چا ورته تعلیم نه دی ورکړي بلکې رب العالمین ورته برای راست علم ورکړي دی دا د نبی لپاره صفت دی او د امتی د پاره مزمت د هر پیغمبر استاد نوی هغه ته الله برای راست علم ورکړي او بیا هغه عظیم پیغمبر دی الذي هغه پیغمبر یجدونه چې دوی مومي صفات د هغه مکتوبا لیکل شوی عندهم خپل ځان سره فی التورات په تورات کې والانجیل او په انجیل یأمرهم هغه حکم کوي دوی ته بالمعروف د نیکی توحید او هر نیکی ته شامل دی وینهاهم او منکوی دوی لرا عن المنکر د ناروانا د منکرنا د بدو کارونونا بدو عقیدونا ټولو ته شامل ويحل لهم الطيبات او حلالوی د دوی د پارا پاکیزه شیزونا ويحرم او حراموی علیهم په دوی باندې الخبائث ناپاک پلیت مردار شیزونا دلته اضافت نبی ته شوی دی او د حلت او حرمت اختیار د صرف د الله سره دی دا د نبی په اختیار کې نه وي او چې کله یو نبی ته اضافت وشي لکه دلته چې کوم شوی دی نو دینه مراد داوی چې دغه نبی
د هغې وضاحت کوي، هغه ښکاره کوي، هغه بیانوي چې الله څه حلال کړي دي او څه حرام کړي. ويضع عنهم او لري کوي د دوی نه اصرهم بوجونه د دوی، هغه مشکل ګران سخت احکام. والاغلال التي اوقیدنا توقنا هغه كانت عليهم چې په دوی باندې هغه سخت سزاګانی، لکه توبې د پر څومره سخت شرطونه د امت د پر توبه اسانه. فالذین پس هغه چا امنو چې ایمان راوړو به په هغه باندې دغه پیغمبر باندې، وعزروه او ملاتړ وکړو دهغه، ونصروه او مدد وکړو دهغه، واتبعوا او روان شو نور الذي پرنا هغه پسې انزل چې نازل شوی دا معه دهغه سره، اولئک نهم دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب په دنیا او آخرت کې، او دا مستحق دی د رحمت د الله تعالی په آخرت.